نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت خو به منو، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت به د ختم نبوت د عقیده سره منو، د ختم نبوت د عقیده سره. او ختم نبوت عقیده دا ده چې موږ به دا منو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل پیغمبر نه راځي دنیا ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو سره د نبوت سلسله ختم شوې ده، بل پیغمبر نه راځي. هغه ته نبی نه ویل کېږي، البته هغې ته متنبي وایي. متنبي هغه چاته وایي چې هغه د نبوت دعوه وکړي، د نبوت دعوه وکړي نو هغه ته نبي نه وایي بلکې هغه ته متنبي وایي، په زور باندې ځان ته نبي به وایي. او دغه نبي به دعوت نه منلی کېږي. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې که یو سړی د نبوت دعوه وکړي چېرته چې زه نبي یم، نو پخوا زمانه کې به چې کله چا د نبوت دعوه وکړله د نبي علیه السلام نه وړاندې، نو خپل قوم به د هغه نه مطالبه وکړله چې که ته پیغمبر یې او ته نبي نو ته معجزه موږ ته پیش کا. نو هغه پیغمبر به معجزه پیش کړله، خلکو په هغې باندې یقین وکړو، چا به انکار وکړو. چونکې هغه زمانه کې د نبوت ته تسلسل روانو، پیغمبران به راتلل، نو دا مطالبه جایز وه. لکه د صالح علیه السلام نه خپل قوم مطالبه وکړه لکه ته پیغمبر یې، د دې مخامخ غر نه او د دې کمر نه موږ له اوښه را پیدا کړه، را پیدا شوله. عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول، موسی علیه السلام د لاټۍ نه به مار جوړېدو. دا ډېر زیات معجزات الله پیغمبرانو له ورکړي وو. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که اوس یو سړی د نبي علیه السلام د راتلو نه پس وایي چې زه پیغمبر یم، ځان ته پیغمبر وایو چې زه نبي یم، نو د هغه نه به څوک دا مطالبه نه کوي چې که ته پیغمبر یې موږ ته معجزه وښایه. ځکه چې دا چا چې دعوه وکړله دا مرتد دی او کافر دی، او څوک چې مطالبه ته کوي دا هم کافر ګرځي. ولې؟ یعنی که سړی وایي چاته چې که ته پیغمبر یې معجزه راوړه، دې خو مطلب دا دی چې دا په خپله باندې په ختم نبوت باندې ایمان نه دی راوړی. که د په ختم نبوت باندې یقین وي ایمان وي، نو بیا څنګه د چا نه د معجزې مطالبه کوي؟ معلومه دا شوه دا په خپله باندې اصل کې مسلمان نه دی، د نبي علیه السلام ختم نبوت نه مني. لہذا د نبی علیہ السلام د رسالت عقیده به موږ د ختم نبوت سره منو چې نبی علیہ السلام رسول هم دی او نبی هم دی او خاتم النبیین دی، خاتم النبیین. په دې وجه باندې په دې هندوستان پاکستان کې کوم چې دا مرزایان ورته موږ وایو قادیانان، چې قادیانان په دې وطن کې ډېر زیات شو. چینوټ او ربوا کې چې د هغوی کوم مرکز و د اوسه پورې دی، او غلام احمد قادیانی را پاسېدو، هغه په دې پاکستان کې د نبوت دعوه وکړله. الحمدلله الله تعالی د پاکستان په عوامو کې او په علماو کې بیداری را پیدا کړله، او ټول عوام او علماو ته په شریکه باندې یو شو. په دې وجه باندې د ختم نبوت دا کریډټ یو طبقې ته نه ځي. پاکستان کې چې کوم آئین دی دستور پاکستان، د پاکستان په دستور کې دا خبره لیکل شوې ده چې قادیانی کافر دی او دا غیر مسلم اقلیت دی، غیر مسلم اقلیت، دا مسلمانان نه دي. او دا پابندي په دې باندې لګېدلې وه چې تاسو به خپل عبادت خانې ته جمعات هم نه وایئ. تاسو چې کوم مذهبي تهوارونه دي، تاسو کوم مذهبي رسومات دي، هغې له به د اسلام د دې نومونو نه څه نوم نه ورکوئ تاسو. او دا د پاکستان په دستور کې ولیکلی شول، او ټول مذهبي طبقې حتی بشمول اهل تشیع شیعګان چې دا هم په دې خبره کې د سنیانو سره یو شول، او ټول پاکستان کې تحریک وچلېدو. دغه تحریک په نتیجه کې الله تعالی رحم وکړو، او هغه زمانه کې چې کوم د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو، هغه په خپل باندې وزیر اعظم، او په زمانه کې په 1974 کې باقاعده یو دستور ساز د اسمبلی یو بل پاس کو، او دا د آئین حصه وګرځېدله چې قادیانی کافر دی. ولې کافر دی؟ په دې وجه باندې چې هغوی نبي علیه السلام خاتم النبیین نه مني. هغه په خپله باندې به کوي زه مسیح موعود یم، یعنې زه عیسی علیه السلام یم، کله دا ویل. او په کله په تحریراتو کې ځان ته پیغمبر ویلی دی، زه د نبي علیه السلام منم، خو د هغې نه پس بل پیغمبر یم. کله به دا خبرې هم کولې چې زه هغه پیغمبر یم، خو د هغې یو اپډیټ شکل یم، یو بل شکل یم زه. او دا قسم خبرې او اترې د هغه په تحریراتو کې او د هغه په عقایدو کې وي. په دې وجه باندې هغه ته موږ کافر وایو. د هغه نه وروستو ډېر خلک ټیم په ټیم باندې زمونږ په دې وطن کې، په هندوستان کې، په بهر ملکونو کې ټیم په ټیم خلک را پیدا شول او ځان ته نبي وایو، خو دا به موږ د چا نه منو. او څوک چې په دې کې شک کوي هم دا ګورې مسلمان نشي کېدلی. د ختم نبوت دپاره عوامو خواصو قرباني ورکړي دي. د دې صدۍ یو ډېر لوی عالم مفکر اسلام مولانا سید ابو العلا مودودي رحمه الله په 1953 کې کله چې قادیانیان زیات شول او د هغوی سرګرمۍ تیزې شولې، نو مولانا مودودي رحمه الله په هغه زمانه کې یو ورکوټه شانې کتاب ولیکو، قادیاني مسله په نوم باندې، قادیاني مسله.
او په دې قادیانی مسله کې مولانا مودودی رحمه الله دا په دلایلو باندې ثابت کړل چې قادیانی کافر دی او ختم نبوت عقیده د مسلمانانو اجماعي عقیده چې د قرآن او سنت او د اجماع د امت نه ثابته ده. هغه د ایوب خان زمانه وه او په دغې پاداش کې مولانا مودودی رحمه الله ته د پانسۍ سزا واورولی شوله. ځکه د دې قادیانانو زورو نن سبا بعضې خلک وایي که نه یاره دې قادیانان مه که چې کوي ځان ته مسلمان وایي دي که نه. دا خو په هغه زمانه کې دا اوس چې موږ ته ښکاره کېږي دی نه ډېر زور یې و، دومره زور یې و چې باقاعده پوجي حکومتونه یې رغمال کول او د ایوب خان په شان یو مضبوط صدر هغه هم د هغوی په شا باندې ودرېدو او مولانا مودودی رحمه الله ته باقاعده په پوجي عدالتونو کې سزای موت واورولی شوله. مولانا صاحب یې بوتلو پانسي ګاډ ته او کله چې پانسي ګاډ ته لاړو په هغې کې باقاعده شپه وکړله، خو بیا د عرب ملکونو عربیان په مولانا ډېر مین وو، ډېر مینې ورسره وه، ډېر محبت یې ورسره و. د باوی پاکستان حکومت باندې وکړو چې که تاسو دا مجاهد نشئ ساتلی موږ له راکئ، خو ده ته به تاسو څه وایئ نو هغه سزا واپس ختمه شوله او په عمر قید کې بدل شوله. او دغه ناشنا ناشنا واقعات مشهور دي. کله چې په کومه شپه باندې دا سزای موت ورته وارولی شو، پانسي ګاډ ته لاړو نو د جیل د اصولو مطابق چې چاته کله پانسي ورولی کېږي نو هغوی ته چې کومې جامې ورکوي نو هغه جامې په هغې کې دا پرتوغاښ او ناړي نه وي، ځکه چې دا عین ممکن دی چې هره دا سړی ځان چېرته زندي نه کړي او ځان پانسي نه کړي. نو مولانا صاحب تر ماښام نه چې کومې کپړې راوړلی شولې نو په هغې کې پرتوغاښ او ناړي نه وه. مولانا تپوس وکړو چې دا ولې تاسو ماله داسې جامې راکړلې چې په دې کې پرتوغاښ نشته دی، په دې کې ناړي نشته. وایي هغه ورته وویل چې را کم چې پې نوکر دی په دې کمره باندې چې دا یېره وي چې دا جیلي چېرته ځان پانسي نه کړي. مولانا پسې وخندل چې ساده سړی الله به ماله په ختم نبوت کې مرګ راکوي، شهادت به راکوي او زه به ځان پانسي کومه. دا ته کم د سادهګانو خبرې کوي. او د هغې نه وروستو بیا هغه کم سړی چې د مولانا صاحب په دې کمره باندې هغه مامور و نو هغه خپله قصه کړې ده چې یو ناشنا جیلي بیګا زما میلمه و. کله چې سړي ته سزای موت اورولی شوی او سبا هغه پانسي کېږي نو ټوله شپه هغه چغې سورې وهي، حساب پکې نه وي، خوراک نه کوي، اسکاک نه کوي، ډېر ګډ وړي. وایي دا ناشنا جیلي و چې ما ته ویل چې ما له یې لوټه راوړله، لوټه مې وله راوړله اوبه په هغې باندې اودس وکړو، 2 رکعته مونځ وکړو، بیا اوده شو او ویل زه ورته ګورم او دا په دې خوب کې داسې خڼاره کوي او ښه په تسلۍ باندې او په امید باندې او په خوشحالۍ باندې دا اوده شو او سار چې راپاڅېدو الله تعالی ته بل څه منظور وه نو بیا وله د عدالت نه ورله یو چټۍ رالله چې ته صدر پاکستان ته د رحم اپیل وکړه، رحم اپیل وکړه چې زما د سزا تاسو څه کوي، زما د سزا تاسو ختمه کړي. مولانا ورته وویلو چې دا خو ډېره غلطه خبره ده، د رحم اپیل زه ولې په دې مسله کې وکړم؟ د ختم نبوت په مسله کې چې ما کومه مسله لیکلې ده چې قادیانی کافر دی په هغې خو زه اوس هم ولاړ یم او زه چې دا خبره کوم چې تاسو ما باندې رحم وکړئ د رحم اپیل کوم، د دې مطلب خدا شو چې ما خپله مقدمه په خپله باندې کمزوري کړله. بیا خدا معنا شو دا خبره نه منم. ویل تا ته پانسي میلاو شو، هغه ورته ویل چې موت کې فیصلې زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، د مرګ فیصلې په اسمان کېږي ځمکه کې نه کېږي. په دې بنیاد باندې مولانا مودودی رحمه الله او په زمانه کې نور ډېر بېشماره خلک په دې مسله کې هغوی قربانۍ ورکړلې او داسې هم شوي وه چې په دې تحریک کې د ختم نبوت په تحریک کې وایي په لاهور کې په یو جومات کې اذان ویلی کېدو او په دې اذان کې تقریبا 12 کسانو ته شهادتونه میلاو شوي دي. ځکه چې یو کس ولاړ دی الله اکبر وایي هغه شهید شوی دی، بل را پاڅېدلی بس دا بل الله اکبر ویلی دی، هغه شهید شوی دی، بل پسې بیا راغلی دی او حتی چې په دې اذان په ختمولو کې درزن مرکسان هغه شهیدان شو. دا نن سبا چې دا کوم عقیده ما ورته پاتې ده نو په دې باندې ګوره علما کرام او عوام او خواصو قربانۍ ورکړي دي او ډېر لوی تحریک په دې باندې چلیدلی او دا ډېر په مشکل باندې دې ملعون ته کافر ویلی شوی دی چې دا غیر مسلم اقلیت دی. په دې بنیاد باندې دا مسله دا کم چې بل ورځ دا کومه مسله راغله پرون چې په کمر عدالت کې یو ځوان راپاسي د ختم نبوت غازي او په کمر عدالت کې بل ولي همدا دقه خبره ده چې دا د مسلمانانو په دې ځله کې د ختم نبوت د عقیده داسې ننوتې ده چې دا د څوک ایستلی نشي او دا یو تسلسل تاریخي تسلسل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې چې چا ګستاخي کړې ده، د نبی علیه السلام په شان کې چا چېرته نازیبا الفاظ ویلي دي، الله تعالی په دنیا کې بیا ژوندی نه دی اوسولی. د دې خاورې د هندوستان د خاورې چې کوم ړومبی غازي دی غازي علم الدین شهید رحمت الله علیه چې هغه کوم هندو نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وکړله او هغه راغی او په خنجر باندې وه مردار یې کو او بیا کیس راغی عدالت ته نو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب هغه د غازي علم الدین شهید کیس لړاوه او راغی ورله دا کیس لړاوه نو دا خبره ورته وکړله ویل ته داسې وکړه چې کله جج ته مخامخ شوې نو دومره ووایه چې دا کار ما نه دی کړی، بس بیا به زه تا بچ کوم. هغه ورته ویل چې دا کار خو ما کړی دی، په دې خو زه فخر کوم، زه به د نبي علیه السلام سره په اوچته غړۍ باندې میلاویږم، لهذا دا نشم ویلی چې زه دا کار ما نه دی کړی. او کله چې جج ته مخامخ شو ویل تا وجل او ما وجلې، ولې نبي علیه الصلاۃ والسلام دې کنځلې کړي دي.
او د هغې نه پس هغه چې کله بیا هغه پانسي شو نو هغه زمانه کې چې کوم قبر ولا کنستلی قبر نو علامه محمد اقبال رحمه الله راغی او په هغه قبر کې سم لاستو او ویل چې د دې قبر د دې د دیوالونه او د دې د ځمکه څومره زیاته نیکبخته ده چې دې غېږ له به داسې یو ځوان راځي چې هغه د نبي علیه السلام په ناموس باندې ځان قربان کړی دی او د هغه د کفن او د هغه د دفن دا څومره خرچه چې علامه اقبال صاحب هغه منلې وه په دې وجه باندې دا د ختم نبوت عقیده او د مینه محبت دا د مسلمانانو په زړه کې دي او دا د قرآن او د حدیث او د اجماع د امت نه ثابته ده لهذا دا خبره په زړه کې ژوندی بساتو د خپل نبی او د خپل پیغمبر په ناموس باندې به چېرته هم موږ کمپرومایز به نه کوو سمجوته به نه کوو په دې کې مرګ نه دی په دې کې مرګ د شهادت دی په دې کې مرګ ژوند دی په دې کې مرګ نه راځي په دې لار کې